أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې سورة فاتحه اجمالی طور باندې قرآن شریف چې سمرا مقصدین دي سمرا مضامین دي اټول په الحمد شریف سے په سورة فاتحه سے الله پاک ټول ار جمع کړي. ازکه د سورة فاتحه بل نوم مطلع القرآن دا. مطلع القرآن مطلب چې د ټول قرآن پاک سمرا توحید قیامات رسالت څه خبرې دي الله پاک ټول په سورة فاتحه سره جمع کړي دي. او دا خبره په خپل ځای سیدو چې سورة فاتحه ټول قرآن شریف ته پورا داستو لکه یو راهنما میشتو سکلی ته اشاره ته لره لره ځای ته چې سی پابنه بار خلصلی لاکوي چې دا ځای پونکیزی نه دانه لري دا ځای پونکیزی نه دمره لري دا میشتو الحمد ویای چې په قرآن شریف سے توحید یاشتا په قرآن شریف سے رسالت ته پیغمبري بحث یاشتا په قرآن شریف سے د قبر د آخرت د قیامت بحث یاشتا. د هرانګي قرآن شریف اونرا چې سمره اسمونی کتابونه وی سلویر تورات زبور انجیل قرآن شریف اوسل صحیفه په ټول شي چې سمره علوم می خدای پاک اټول په الحمد شریف سے جمع کړی دي. اول علم الاصول وتویای چې درې شي نه دي بنیادی شي نه اغه اول خبره دا چې الله پاک په الحمد شریف خپل ذات او د صفات خبره کو ذات منه چې الله پاک وحده لا شریک ذات تمیشتو سے کول ولا شي او اشتم رمضان سے خبره وکړه الله الصمد الله بنیاز ده الله چاته حاجتمان نه ده الله اموت و عبادت ته هیڅ قسم حاجات نشتا. حدیث شریف شرطی لو اجتمع الانس والجن کچره پریون انسانون ټول داسې علی اتقى قلب واحد ایو سړي زړه چې ډېر انتهایی پرز ګورای د ټول خلق ټول مخلوقات عبادت کو د الله په خدای شي کل میخیت لکه استن سار دانا زیوتولانه بشرسي چې دا تو سه مو عبادت وکړو تو با خدای مو خدای زیوت شوی چې نه کچره ټول مخلوق خصوصا پریون انسانون انتهایی زیوت فاسق فاجر شي بدکاری شي د الله په خدای شي بدشي شي دمره کومه نارسي لکه استن سار ازکه میشتو سپ الحمد شریف شي الله پاک د ذات او صفاتنا بحث ده. ذات خبره تیرا شو چې الله وقت وحده لا شریک ذات ته زکه تفسیر ورسته ارشي ان شاء الله. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا کچره په اسمونه او په مځکه شنه خدایون وای ذات په اعتبار سره آسمونی نمزکه به ټول نظام به درهم برهم وای چې دا نظام یې رک ریغ ویلور دا ملی مدار شو چې الله یو دا دا سید الله صفاتینا الله پاک سمیع دا الله بصیر دا الله علیم دا برخل صفاتینا دی حی و قیوم ذات دا صفاتینا د الله ولا میشت بل چې تا نشي ور ثابت ولای از د الله نوم رحمان دا بسم الله الرحمن الرحیم الله اخپل ذاتینوم دا او رحمان رحیم قیوم صبر صبور غفور غیور وغیره ان نن یدنا زیوت صفاتین دا صفاتینو مینه دي خو میشتو د الله چې کیم نوم دا رحمان اب بل چې تاور ثابت وي نعوذ بالله پلونکای رحمان دا استغفر الله حرام دی ګناه کبیره دا پلونکای قیوم دا نعوذ بالله هغه عبد ونه لري کی حرام دی دا ګناه کبیره دا اس پنوي ای ادي وجنا سوره فاتحه پاواله والے دوه آیتې شي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ادیتا اشاراتو چې الله وحده لا شریک ذات ته په ذات سره او په صفات سره الله چاته محتاج نه ده. دویمه خبره بنیادی خبره چې قرآن پاک شکی مدو بیا په الحمد شریف سے د نبوت او د رسالت خبره بیا دې تعالی پاک په داسې اشاره وکړه الذين انعمت علیهم هغه خلق خدای چې تو په دې باندې نعمتونه کړی وي چې انبیا کرام دي صدیقین صلحا شهدا دي هغه خبره الله پاک په داسې صورت سره وکړه. درېمه خبره بنیادی قرآن پاک شه د قیامت خبره دو الله پاک ټول د قرآن پاک خبره ټیل کړه په الحمد شه مالک یوم الدین الله پاک دغه ته اشاره وکړه چې قیامت برحق تا. دویمه خبره علم العبادات یو علم الاصول شو د درې خبرې په داش رول بل علم العبادات تا مطلب دا چې میشتو سن الله پاک دا غوړي چې توسته مو بندگی کوي د بلچا بندگی ما کوي لکه انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات وظیفه سوا لنخرج العباد چې میش بنګون اروبسي من عبادت العباد د عبادت بنګون نه
الى عبادت رب الارباب الله پاک عبادت تا دا د انبیاء کرام وظیفه وا او بل بنیادی وظیفه د ټول پیغمبرونه کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء په اسرائیل باندې به خپل انبیاء کرام سیاست کړلو به زنه خلک وی چې علما د سیاست نه سغړي توبه ګونګوري اسرائیل کفر خطرات نعوذ بالله سیاست منا خلق خدا ته متوجه کول فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مرسي الله پاک ته وی چې اذهب الى فرعون دواړه لوټ شي هارون دای علیهم الصلاه والسلام بیا دا خبره توکه چې دا تو امیش کوم چې کیم بن اسرائیل دا توس غلامون جوړ کړی دي مت الله حکم کړی دا جزا دا توس د غلامیت نه روبوسه ایس علما چې کیم سیاست کو شرعي سیاسي مدني شرعي سیاست ای مطلب دا چې کیم حکام کیم خلق بدین خلق یا علماء سو په نوم باندې بار خلق گمراه کوي نیک خلق په باندې فرض دي چې عبد الله پاک د انسانون خصوصا بیا مسلمون سیاست شرعي مدني طرف ته بیا روبوسي الله پاک دا خبره کو درام علم سلوک تا خپل نفس د الله په عبادت باندې د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په طریقې باندې خپل زون کښل یول دغه نه برخل دا خبر ارمانی مشه چې ایاک نستعين یا الله میش به امدادیاتو نه غوړي بل چې امداد نه غوړي به امداد په دوا کې سمه یو تحت الاسباب دا اسباب لوند موته دوی چې دا غړې اروخل بل شي روخل بل شي دا جایز دي او یو زداستو ته نعوذ بالله چې او پرون کې ته موته زیای روکا او پرون کې ته موته دارو کا ته موته صحت روکا او کرلوانه او خدای شته مو مشرعه کدا خبر نشته دا شرک ته دا کفر ده نعوذ بالله دا مفوق الاسباب غشتل دا د الله نه دی مخلوق نه نشته بیا دی وجنه میشتوس په خپل نفس په دا باندې شويستا کوي چې د الله پاک احکام یاو مانی او د نبی کریم صلی الله تعالی وسلم طریقې یاو مانی او نفس به هر حال یو قوت په انسان شي الله پاک دا نفس چې کله پیدا کړو بیا پښتنه ونه کو من انت او من انا او نفس تاسو کې ز سې کې نفس ته وی چې ته زیا انت انا ته زیا توبه وی چې وی غاته ګرم جهنم ته بار خل پوزری زره کوله په ګرم جهنم شي بیا ته چې تاسو کې زسه کې وی چې ته زیا یا خدای نه مانی اخیری ته چې لوجه پرواله چې کله لوجه پروسته وی چې تاسو کې وی چې یا الله ته مې رب خدای پاک زده بندایا بیا نفس ولې سای کیږي او نفس ایس سای کیږي په تصوف شي په تبلیغ شي نفس نه سای کیږي په علم شي نفس نه سای کیږي په جهاد شي نفس نه سای کیږي نه را شو به دي بار خالمیش ډیر دا کبیره نفس چې سای کیږي په تصوف شي سای کیږي امیشت سمرا کبیر دی د زکریا صاحب د الیاس صاحب د اشرف علي تانی صاحب محمود الحسن دیوبندی دا ټول د چا مریدون وي دا د شیخ طائفه سید امداد الله مهاجر مکی رحمه الله شاګردون او مریدون وي بیا دی وجنه نفس په داسای کیږي چې خلک سپلای کوي ورته د تاثیر کې نفس دی چې پاو د سزالیلی بیا تو خپل اصلاح شي سره نفس دی چې په پونکی مولو ما منه پونکی و منه ته چې نه زه حق منه ډیر نه میشه چې بعد دلیل پیش کوي توبه خدا کفری دلیل چې ډېر وای نبی کریم صلی الله تعالی وسلم برکیه کیو نه وو بیا ملګری جوړ شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه بدا سه یو اصلي ډیزر صحابه کرام نعوذ بالله د کافر به ته چې میش پلور نه کې چې سکل تو ا وکا وی چې نه مت خدای دی ویلی دي چې دا وی قول لا اله الا الله تفلحوا برحال دا تصوف خبره دا میشتو سالا پاک روشای او بل میشتوس تعالی پاک دا وی چې تو سه مناسخ الیار غوړي غلط الیار نه اهدنا الصراط المستقیم په علم سلوک سے اشرف علی صاحب تانی رحم الله بیان القرآن دا مسائل د قرآن پاک نه ثابتوي بیا میشتو سے الله ته وی چې اهدنا الصراط المستقیم خدای میشتو سیخ الیار روشای کاجال یا نه اذا کندهاری کاپ ته غټ کاپ میشتو ته وی کاواری کې کاپ ته ول اهدنا الصراط المستقیم خدای میشتا کاجال یا روشای چې په کاجال یا شکرباریا ډیری دي په کاجال یا خدای چې سا ډیری دي په کاجال یا په دویمه ورځ باندې توبه خدای پاک المینس کو وی دواله ورځ او دای وی چې رشاد نعوذ بالله دا خالص ته کفر عملی نه نعوذ بالله نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم براک فرمای دا غید څه شي دا ایام اکل و شرب و بعال دا د خوروک د څوک د جمع هم بستری بیا د بی معاف ا دی ورزی پروژه ټول ونش کی پابندی و ورزه اسم مرفوس کړ اس ور صحیح میږي چې نه پلونکای خپکیږي شاه چې ته پلونکی د خفغند پروي ورسا جهنم ته زتو جهنمی کوا زتو جنتینو جوړ شکربانه دی خوړې سره کړی خدا چې سده وال خطوبه نه جنت داسه حرام ده نعوذ بالله بیا د بی معاف لکه خپل میر ته چې سړی نشي وتلای اس بیا خپل فیصله توس خپل کوي چې میر نه سره جوړ شول بلا خبره الله پاک په قرآن پاک سے علم القصص کو قصص الاولین
دا تیر خلق قصص میشتو پر عبرت تا اغا اللہ پاک پدازی شروع شای صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ انہیں کے خلق لیرا روشا خو بیا گمراہ خلق یاشتا د علم پنوم بندے د قرآن د حدیث پنوم بندے میں گمراہ کوي. غلام احمد قادیانی ملعون ادل مسائی مرزا طاہر کلا په 73 سے مفتی محمود نور الله مرکزه سید محمد یوسف بنوری رحمه الله مولانا عبدالحق مولانا نعمت ډیر لوی علماوی بهر خلک کلا دای سملی ته تو پګړې پوسار و تک سپینا ژیرا ټینډي او کورتا مرتا تک سپینه خطه مفتی محمود رحمت الله علیه بوټو ته وی چې او انا بوټو ته وی او مفتی صاحب آپ اس کو کافر ٹھہراتے ہو دا کافر سے دا خو پګړې دو ژیرا دو وچ انشاءاللہ ان کی کتابوں کو روشم ان کو آپ کے سامنے کافر ٹھہراؤں گا. به چې کلا کتابینا په پاندې باندې کتابینا رخصتي وی ته ویل چې تو دادا جی نکده غلام احمد قادیانی دا ویای کنه چې سه کې مو تقلید نه کوئی مو نه منی نعوذ بالله ټول حرامیون دي. بیا دی وجنه او بوټو صاحب مرحوم آپ بھی سارے سملی والی نعوذ بالله ان کے باکول ان کے دادا کے باکول دا ټول چې حرامیون دي. استغفر الله. مطلب دا چې پوجیرا پیرنه دو په پګړی پیرنه دو دجال سره به په زره زره کا سون روان وی الا به الا ته رسول دا کو چې خدای چې کی مسیح خلیار دنه کې حل کې عام په نصیب کې ا دی وجنه سره دا بار بار کوشش دا کو چې الله يهود و نصارا در لشلی دي غیر المغضوب خدا هغه خلک نه ما اوسته چې تو په ابن غضوب کړو کونو کردتن خاصین خنزیرون بزګون نه جوړ شول نعوذ بالله او ولد ضالین بدینا گمراه خلق کافر دي خو الله پاک ضالین وتل نصارا پیرنګیون چې خدای دې هغه لیار نه ما اوسته چې کی مسیح لیار دو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع. خدایا سیخ لیار روشه خو سیخ لیار ته بدوریا نصیب کې وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا. خدا پاک سیخ لیار روشه سیخ اتباع نصیب کې باطل روشه باطل نه خدا پرهیز یار نصیب کې میش باطل او پټنی بیا په باطل شراون وی حق او پټنی میش بیا د حق تقلید نه کی ازکا کتب شرطی الاعتبار بالخواتیم ادبار اخر ختمه لردا. خدا پاک اخر ختمه په خوري ما کې یا الله دې نیک خلق سره مې خشر وکي یو کیسه کې نه ختموي. سید حسین احمد مدنی رحم الله ډېر لوی شخصیت مش پاک بیرش یو مؤذن د مسجد نبوي او وی شکولا مؤذنی کړی و نعوذ بالله خدای دا می ټول ګناونه معاف کو بد نظری کړله نه خپل پیج بد نظری سر شي ویای اخیری چې کله ځن کدن واخی شو قران پاک وروسته قران پاک ټول چری بری کړو وتر نعوذ بالله خدای سزو دا ور کړه چې تو ته معلومه وا تو بیا جان بوج کر قصدن په کوز دی ګنا کړو امونه د توبه نه استلا بیا دی وجه نصرای به پدانه غلطی چې زداسي خبر یې پر کیږي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه ای تفسیر مظهری شری بلکې دوبر شاری چې په سړی باندې د اعلی معرفت حروم د چخپل زون په الفرنج الاحمر نا عربي تفسیر د تفسیر مظهری چخپل زون په سره پرنګینا کام ونه غني معال مستقبل شي کدای شي خدای پکې ته ایمان ور نصیب کو نعوذ بالله دای به ایمان تیر شي او بل په سړی باندې خدای معرفت د خدای په جنگلی حروم دو چې سه خپل زون په خنزیر ناکام نه وګانی خنزیر وچ الحمدلله الذي جعلتنی خنزیر شک ورکه خدای چې خنزیر جوړیا تو ز تارک الصلات بالمنزاب او د سانه جوړ کړای دی وای نسول به چې خدای خیر حتمان په ایمان کې امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین طیبین طاهرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.